الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سهيل بن عمر: من لقي منكم سهيلا فلا يسئ لقاءه فلعمري إن سهيلا له عقل وشرف وما مثل سهيل يجهل الإسلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. د جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام په عزتمن ملګرو کې نن یو بل ملګری تشریح کیږي چې هغه ته ویل شي سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنه. سهیل ابن عمر په باره کې دا خبر ذکر شوی چې د قریشو په هغه سردارانو کې لوی اوچت سردار داسې انسان او داسې سردار چې په لار به روانو د خلکو به سترګې د ده په طرف باندې راوختلې، او د عربو په دې خطیبانو کې ډېر انتهایی اوچت خطیب، او دا یو د هغه انسانانو نه و چې کومه شورا به ناسته وه بغیر د امر نه به چا فیصله نه شوه کولی چې کله به ده ورباندې امر وکړي د امر نه به وروسته بې هغه خبره برابره شوله او هغه به حل شوه. سهیل بن عمر رضی الله تعالی عنه چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حق دعوت له جهر وکړي ښکاروالی وکړي، نو په داسې وخت کې سهیل ابن عمر په باره کې د شریعت کتابونه لیکي چې دا ډېر انتهایی په ځوانۍ باندې پوخ او دغه شان هغه د پوخ عقل والا و. لایق ورسره دا خبره وه چې د کوم وخت کې مزیدار عقل لرلو او دغه شان دا تیز نظر یې لرلو چې دا دواړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت له متوجه کړي چې د دنیا د ژوند مختصر ژوند د جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام په دې کې کوم هدایت راوړی دی او کوم رحمت راوړی دا باید موږ ومنو. د اسیرم غوندې اسیرم به داسې صحابي ګرځېږي د احد په جګړه کې 10 بجو کې ایمان راوړي، غسل کوي، میدان د جنگ له دانګي د ماسپښین د مانځه نه مخکې الله عز وجل هغه له شهادت نصیب کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه مبارک ویلې وې داسې انسان چې د ځمکې په سر باندې یوه سجده رب العالمین له لګول انده او ډارې جنت له لاړو هغه دغه صحابي و. نو سهیل بن عمر له مناسب ده چې دا د خپل مزیدار عقل او دغه شان د تیز نظر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت له متوجه کی چې جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام اخر زموږ مطالبه د سلري چې ایها الناس قولوا لا اله الا الله، ای خلکو تاسو داسې خبره کوئ چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله استاذ او د الله رسول دی. په زیر دې باندې چې سهیل بن عمر ایمان او اسلام راوړي، د اسلام نه مخ وانه وړو بلکې ځان سره یو قصد کې غدا چې کوم انسانان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت کې داخليږي او په د باندې ایمان راوړي، کوشش به دا کوم چې دا به داغه نه اړو بندوم به، او کوم انسانان چې هغه په خوا په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو هغه سملول او د پاسه د غصې او د قهر چابکونه را خلاص کړو. مقصد به کې دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عملګری د خپل دین نواړي او د قشن برته به د شرک وردن نه کی، یعنی متعدی مرزیو لازمی ګناګار دي ته ویل کېږي چې د شی ګناو کې چې دغه بدن سره تعلق ساتي او متعدی ته ویل کېږي چې نور انسانان مني. په خدا دا سهیل بن عمر د خپل د مکی په سرزمین باندې ناشته ناسا په ور باندې وغا ګوکړه شو، هغه په دې طریقې ته به دا ګمان کوله کتن درجه پیرا پریوزي چې لکه ستا په خاندان کې عبد الله او ستا لور ام کلثوم هغه دواړه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دین باندې مشرف شول، اسلام قبول کې دا د حبشو په طرف باندې لاړ او مقصد به کې دا چې د پلارو د مکی د مشرکینو د ضرر موږ په امن کې شو. په خدا وا چې به د حبشو په علاقه کې څومره مهاجرین اوسېږي په دروغ باندې هغه له پیغام ورسېږي، هغه په دې طریقې چې قریشو د محمد صلی الله علیه وسلم سره جوړه کړې ده، په دې طریقې چې ټول اسلام راوړی دی. څومره مسلمانان چې د مکی په سرزمین باندې اوسېږي هغه ډېر ښکلی ژوند تېروي په امن باندې. دا جماعت بیرته راغی د مکی په طرف باندې را روان، یو پکې دغه شان د سهیل ابن عمر بچی او عبدالله. پیښه دا ده چې د مکی په سرزمین باندې عبدالله صاحب د خپل قدمونه ایښودلي نه وه. الله عز وجل په یو لوی امتحان کې واقع کې د پلار په گرفتاری کې ورغی، پلار په لاسونو پو کې دله ات کړی او زولنې ور واچولې او د دې کوټو په کوټه کې یو توره کوټه وه هغې کې دننه ور غورځو شروع شو پلارې. سهیل بن عمر او دا خبره ورته وکړله چې زه د مکی په مشرانو کې لوی مشر یم او ته په محمد باندې ایمان راوړي علیه الصلاة والسلام ته صحابي کېږي. قسمه قسم تعذیبونه ورکړه، قسمه قسم ضررونه ورکړه، حتی تر دې پورې چې دا نوجوان دې له مجبوره شو د ارتداد کلمې په خوله باندې وویلې او په زړه کې نه روجه وکړه بالکل د پلار هغه او نیکه دینونو لا، او ویل چې کوم دین زما د پلار او د نیکه هغه په حق دی، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په باطل دی. دین د اسلام په داسې وخت کې موږ او تاسو له اجازه راکړئ چې کله موږ د سخت تعذیب سره مخامخ شو خو چې زړه مطمئن په ایمان باندې
چېرته مونږه څه کمی زیاتې وکړي الله عز وجل ډېر انتهایی مهربان دی مونږ په دې معنی رانیسي سهیل ابن عمرو چې کله د خپل په دې حرکت باندې پوه شو سترګې ور باندې یخې شوې او په دې وخت کې ځان سره داسې یو خبره د زړه کې راوسته چې د محمد په ملګرو باندې ما شروع وکړه یو به زه اوس بېرته اړوم او د خپل د مکې مشرکانو په دې شرک کې بېدل نه کومه پېښه دا وه دومره وخت تېر شوی نه و چې د بدر په سرزمین باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو او د ابو جهل د ملګرو یو لویه سخته جګړه ووتله او په دې وخت کې سهیل ابن عمرو روان دی د خپل بچی عبدالله د ځان سره روان کړی دی او دا خبره ورته وکړه چې ای زما بچیا ته په هغه ټیم کې زما بچی چې کله د خپل توره راوالي او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دې مخ باندې راخلاص کی دی وخت کې دا چې یو د هغه کسانو نه و چې پر رسول الله باندې ایمان راوړي او پلار اوس دغه مقابله لري وباسي پیښه دا ده داسې معامله به اوس مخامخ کېږي اوس سره دا سهیل ابن عمرو چې د په ګمان کې نه و چې کله د بدر په سرزمین باندې دا دواړه ګروپونه دواړه قواوې د یو بل سره مخامخ شوې د بچی عبدالله ابن سهیل ابن عمرو هغه ډېر په امن کې دي ظالمانو د صفونو نه ووتو او د مسلمانانو په صفونو باندې ور داخل شو خپل ځان د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې داخل کې او هغه لاس په لاس کې ورکړي چې ته زما قومندان او امیر زه د یو مجاهد یم دا خپله تورې اوس راویسته اوس مقصد پر دې توره باندې د خپل پلار سهیل ابن عمرو وژلو او د هغه د مکې مشرکینو وژلو چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو پسې راغلي وه لکه ابو جهل علیه اللعنت د ځان سره زنانه راوستې وي شراب یې راوړي وه نور پروګرامونه برابر کړي وه او ویې ویلې چې کله موږ په بدر کې محمد مصطفی سره دشمني وکړه هغه مو ووژلو بیا به یې د اسونو پسې راوتړو د بدر په علاقه کې موږ دلته رقصونه وکړو پروګرامونه به وکړو شراب به وڅښو د هغې نه به وروسته به ځو لیکن عبدالله ابن سهیل ابن عمرو هغه اوس په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ګروپ کې ور داخلېږي ایکه ده الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهدین په دشمنانو باندې کامیاب کړه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام او ملګری ولاړ و او دا خبره کوله چې اوس په دې وخت کې راځي د اسیران وګورو څوک دی او څوک نه دی چې ګوري سهیل ابن عمرو دا د مسلمانانو په دې پنجه کې پرېوتی او اوې کسان به دې کې مردار او اوې کسان قیدیان کله چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام مخې له پیش کړی شو اراده دا خبره وه چې زه به تاسو را مال درکم ما خوشې کوي عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه چې کله سهیل ابن عمرو ولیدو او وی ویلي دعني یا رسول الله ای د الله رسول دا مخامخ دوه غاښونه زه پې وباسم ځکه دا ډېر خطرناک خطیب دی دا چې کله دې سره موږ خوشي ګلاړ شي نو په دې وخت کې بیا دا چې د کفر شعرونه به وایي او داسې به وایي چې ما محمد له ګپ ورکړې دوکه مې وکړه زه دا تې وباسم نه یې پرېږدم دا د مکې په سرزمین باندې بیا دا غلط شعرونه موږ پسې وایي د اسلام کنځلې به کوي تاله به کنځل کوي مسلمانانو له به کنځلې کوي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام عمر ابن الخطاب له ویلې دعهما یا عمر پرېږده عمره دا دواړه غاښونه ورته مه ماتوه فلعلک ترى منهما ما يسرك ان شاء الله کېدای شي په انده وخت کې داسې شی دنه ته وګورې چې الله عز وجل ستا سترګې ورباندې ایښې کړي دا زړونه د رب العالمین په دې لاس کې دي اړی څنګه چې وغواړي اوس خو د اسلام سره په دښمنۍ کې واقع شوی دی ته اراده لرې چې دا مخامخ غاښونه ورباندې مات کړي سبا که دا شعرونه وایي نو هسې سړت سړت به کېږي لیکن څه به نه شي ویلی خو یاد ساته دله به الله توفیق د ایمان ورکړي داسې وخت به راشي د مسلمانانو به د خبرې له ډېر انتهایی زیات ضرورت وي ده به یوه خبره وکړي او د ټولو مسلمانانو دا شمله به ورباندې جیګه اوچته او حسکه ولاړئ عمر ویلې صحیح ده پېښه دا چې په دې وخت کې دا شپې او ورځې تېرېږي را تېرېږي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دشمنانو سره مقابلې کېږي صلح د حدیبیې شروع شوه قریشو سهیل ابن عمرو راولېږلو او ویې ویلې چې ورشه د مدینې نه چې کوم پیغمبر راغلی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغه سره د صلح پروګرام برابر کا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورسره کله مخامخ شو د سره یې ګروپ و یو پکې بچی و سهیل ابن عمرو نبی کریم علیه الصلاه والسلام علي بن ابي طالب له ویلې چې راشه زموږ د دوی په مابین کې لیکل وکړه هغه شروع شو نو ویلې چې ولیکه اكتب بسم الله الرحمن الرحیم شروع وکړه لیکل وکړه رب العالمین په دې نوم باندې سهیل ورته ویلې نحن لا نعرف هذا موږ دا نه پیژنو چې بسم الله الرحمن الرحیم لا پکې شی دی دا خبره له موږ قانوني نه یو بلکې دې شی ولیکه باسمک اللهم د دې وجنه د عربو موجوده علماء لیکلي دي چې وسو شپږاتیا یا یولس لیکل یا باسمه تعالی بسم الله دا ټول لیکل بدعت ته تر څو پورې چې بسم الله الرحمن الرحیم مکمل د خط پاول کې ونی لیکل شي دا ناروا دي نبی کریم علیه السلام علي بن ابي طالب له شو لیکا اكتب باسمك اللهم او په دې وخت کې د محمد صلی الله علیه وسلم د ټکی نه د رسول الله ټکی وسرانی به ورته ویلي چې ولیکه اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله دا هغه خط دی هغه پروګرام دی هغه قرارداد دی چې دوی باندې صلح کړی د دې سره محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم
سهیل ویلې کچرته زمونږ داسې عقیده و چې ته د الله رسولي مونږ ستا په مقابل کې د خپلې تورې نه ډېستې لیکن داسې ولیکه خپل نوم دی او د پلار نوم دی چې اکتب ولیکه من محمد ابن عبدالله الى سادات قریش. تا پیژنو ستا پلار پیژنو رسول مسول دی نه پیژنو. باسمک اللهم ولیکه بسم الله الرحمن الرحیم موږ نه پیژنو. جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام ورته ویلې وی زما دې په رب العالمین باندې قسم چې زه د الله استاذ یم خو چې کله تاسو زما تکذیب کوئ دا بیا جدا خبره ده. اکتب محمد ابن عبدالله دا خبره ولیکئ چې محمد ابن عبدالله. علي بن ابي طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټکی اوران نه کی. د ادب لحاظ وکي علما یو خبره ذکر کوي چې الادب فوق الامر، کله امر د ادب د پاسي او کله ادب د امر د پاسي. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګرو له ویلي چې په کوم ځای کې رسول الله د دقه زره پاغي ځبان خپل وی قلم پیراخ کړو هغه وران کې الله عز وجل قرآن کریم کې مستقل ویلي چې محمد رسول الله، محمد د الله رسول دی. واغه خلک چې محمد سره په دې ګروپ کې دي علیه الصلاه والسلام هغه په دشمنانو باندې ډیر انتهایی تیز ورځي. معنا د مکه مشرکانو له دا خبره وکړه چې اې د مکه مشرکانو نن که تاسو محمد د رسول په صفت باندې نه پیژنئ دا خبر یاد ساتئ زه په قرآن کې ولیکم الی یوم القیامه هر ورځ د ورځونه په څلور کونجه دنیا کې به په دې آیات باندې د مسلمانانو ژبه اوړي راوړي او دا خبره پکې تشریح شوې ده چې محمد د الله رسول علیه الصلاه والسلام. قرارداد وشو. سهیل ابن عمرو لاړو او ډیر انتهایی خوشاله په دې ځل کې چې ولا ما خو د خپل قوم دفاع وکړه د محمد په مقابله کې پیښه دا چې د شپې ورځې اوړي راوړي. قریشو به سخت گزار وکړو هغه په دې طریقې باندې چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فتح مکه له داخل شو. لزر مجاهدین ورسره دي ولا په کتیبه کې دي چې غل ویل شي کتیبه الخضراء تکشنه کتیبه په اصله باندې مسلح په دې منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو. تا به دشي ګمان کول لکه غوړګه دشي او کله کتیبه وا هر قسمه اصله وي د ملګرو سترګې پټ کولاوي او نو ټول بدنونه پټ وا. په یو طرف باندې ابو عبیده ابن جراح، په بل طرف باندې خالد ابن ولید، په بل طرف باندې زبیر ابن عوام، په بل طرف باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را داخل شو. आवाज وکي یا اهل مکه، اې د مکه والا څومره عجیب پیغمبر. هر سړی چې خپل کور کې داخل شو دا د امن والا دی. څوک چې مسجد حرام کې داخل شو دا د امن والا دی. څوک چې ابو سفیان په کور کې داخل شو دا د امن والا دی. سهیل چې کله دا आवाज واورېدو په دې ځل کې دا خبر رااله ډیر انتهایی خطرناک یره سخت او دروازې رضام پسې بند کړه او خپل پکېمانو شو چې دا مې ثبت کړی دي چې د محمد سره مې ډغره او د قشه مقابله شروع کړې ده. سهیل ابن عمرو خپل قصه په خپل بیانوي. وی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام مکه را داخليږي څلور طرفه محاصره کیږي لزر مجاهدین وسره دي. وی په دې وخت کې زه خپل کور لور داخل شوم دروازه مې سم پسې بند کړه او د خپل بچی په طلب کې شروع شوم. عبد الله پسې مې خلک ولېګل او ما حیا راتله چې زه د خپل بچی څنګه د خپل سترګې وخه مخکم وجدا بچی ما سخت تعذيب کړو. د دې په دې په لاسونه کې مې ات کړو زولنې اچولې وي او د قشان د وسمنو د ازغری مې وراچولې وي او بیا مې د مکه په سرزمین په هغه سخته ګرمۍ کې سملولې و د پاسه ور باندې غدرنی تیږي اچولې وي. مال حیا رااله چې ما د سخت تعذيب ورکړې دي. او چې کله عبد الله زما خو را داخل شو بچي به مې ورته ویل چې ازما بچیا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه مال امن طلب کا زه په امن کې نیم امید نږدې چې وس داخلك ما اوجني. عبد الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ورغه او د شي ورته ویلي وی پلار زما راغله د آیت ورته امر ورکي یا رسول الله الله دې ماستانه قربان کی. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل نعم او ذکر رسول الله د ملګرو لحاظ ساتو هغه مونږ امر ورکړی د الله په امر باندې راخاره دي چې په کوم ځای کې نه چې هیڅ ورته نشي ویلې. به په دې وخت کې خپل ملګرو له متوجه شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام او د شي ورته ویلي من لقي منكم سهيلا پتاس کې چې څوک د سهيل سره مخامخ شو فلا يسئ لقاءه خیر دې په دې خپکیږي ما داغه ملاقات د تاسو خپنه کی زما د رب العالمین باندې قسمی دا سهيل چې د شي وسړی دی چې اوچت عقل لري دا سهيل د شي وسړی دی چې ډیر اوچت شرف لري او د سهيل غوند انسان لپاره نه چې هغه اسلام پټ کی لیکن په خدا چې تقدیر کې کوم خبره او هغه تر دې وخت پورې لګلې شوی و. سهيل ابن عمرو اسلام راوړو د شي اسلام راوړو چې د په ځل باندې قبضه واله د شي اسلام راوړو چې د په عقل باندې قبضه واله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مين رااله. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی ور سهيل ابن عمرو لما وکړه په حجۃ الوداع کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاسه یو لک ملګری راجم شوی دي او اخري تقریر کوي الله پامانی کوي نور هغه دنیا لروانيږي. اته ورځې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم به وفات کیږي. وی په دې وخت کې دا سهيل ابن عمرو د نبی کریم علیه السلام مخله ولاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم له دقه شان د بدنی او د غساویر مخ کوله نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپل عزت من لاس باندې هغه حلال وله. وی په دې وخت کې نبی کریم علیه السلام ملګرو आवाज وکي چې نه را ولې حلاق د خپل سر مبارک وخره وی به مې سهيل وکاته
هغه یو وخت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کله پرې وته بیا هغه بدر واخستو او د خپل سترګو سره به یو ځای کې او مچ به کې او بعد دغه نه به د سترګو نه وښی لاړې. ابو بکر صدیق فرمایي چې د حدیبیه غورزه مال را یادوا چې همدا سهیل ابن عمرو او په هغه وخت کې ویل چې د محمد سره رسول نه لګي او نن د نبی کریم علیه الصلاه والسلام وقار په ځل کې دومره ونه نوته لري چې دا غي وخت د اسمه کې نه پریدي کله چې پریوزي راوایي اول مچ کې دغه نه ورسه په خپل سترګو باندې کیدي وي په دې حالات باندې محمد ویل چې الحمدلله رب د الله سنستا دا سنستا په لاس کې دي خله چې سهیل دی به معنی کې دوران دی به ولي سهیل چې کله د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مبارک شخصیت باندې ایمان راوړو اسلام راوړو نو په دې وخت کې کوشش دا شروع کو چې وس رب العالمین لزنګ نږدې کم ځان او کوشش دا شروع کې چې په دنیا کې مال څه پیدا راکې هغه زو کمال الله رب العزت له انسان نږدې کېږي په ایمان ځو الله رب العزت له انسان نږدې کېږي په قران الله رب العزت له انسان نږدې کېږي په ذکر الله رب العزت له انسان نږدې کېږي د الله په نومونو الله رب العزت له انسان نږدې کېږي د خپل زړه د الله په وړاندې دی قیدی غوندې تړلو الله رب العزت سره په نږدې کېږي چې الله له وخت ورکي الله رب العزت سره نږدې کېږي په دې خبره چې رب العالمین د اولیاء سره کېني الله رب العزت سره نږدې کېږي په دې چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي الله رب العزت سره نږدې کېږي په دې خبره چې د الله لپاره ورانه او جوړه کړي الله رب العزت سره نږدې کېږي په هغه کارونو باندې چې مخکې ته يحب راغله دي الله رب العزت سره نږدې کېږي په قران کریم الله رب العزت سره نږدې کېږي په دې چې د خپل نظر په قران کې بند کړي الله رب العزت سره په دې نږدې کېږي چې انسان غمگین आवाज باندې قران ولولي الله رب العزت سره نږدې کېږي په دې خبره چې سړی د امانت لحاظ وساتي او الله رب العزت سره نږدې کېږي په دې خبره چې د وعده پابندي وکړي الله رب العزت سره نږدې کېږي په دې خبره باندې چې دروغ نه ځان وساتي نو سهیل ابن عمرو ویلې زبنن را په دې خو دغه عزتمن کارونه کوم ترڅو پر رب العالمین لزام په ور نږدې کم په قیام الليل باندې نږدې کېږي سړی او آخرت کې به مال پیدا راکړي او په کدا ده کله چې اسلام راوړو د اسلام نه را په دې خو په ټول انسانانو کې جزئیت منځونه کې سهیل ابن عمرو زید روزي چې نشي سهیل ابن عمرو زید خیراتونه چې ورکی سهیل ابن عمرو زړی چې دین لنرمي کې سهیل ابن عمرو او د رب العالمین د یې د وجه دومره جړل چې په هر حالت کې بناستو کله ملګرو سره بناسم د سترګونو به وښ کېتلې کله لار روانم د سترګونو به وښ کېتلې کله واځه بناسم د سترګونو به وښ کېتلې کله دسترخوان باندې بناسم د سترګونو به وښ کېتلې او که جمعه د روانم د سترګونو به مخ وښ کېتلې یو ورځ به شروع شو د معاذ ابن جبل په طرف باندې ورغه چې داغه نه څه عیسی د قران زده کې وی زرار ابن خطاب ورته ویل چې یا ابا زید ته دې خزرجي انسان لورځي داغه نه قران زده کوي د قریشو په دې ملګرو کې خوري خوري عزتمن خلک شته دا قران داغه نه زده کمال شرم او حیا راځي په دې چې د خواله ورځي وی دی وخت کې سهیل ابن عمرو ورته چې یا زرار دا کوم خبره چې تا وکړه دا د جاهلیت خبره ده ام دې خبره خو مونږه د شي ګډ وډ کړو چې مونږه د خیر نډې روسته پاتې کړو مونږه د رسول الله نډې روسته پاتې کړو چې دا زمونږ ترز ویلې تربورم دې څنګه مونږ د غاړه کېدو کمال پدې کې دی کاغه عربي وي کا عجمي وي کاغه غلامي کاغه اصلي او چې بچا کې ایمانی هغه زمونږ مشر دی او د اسلام زمونږ د عصبیت قومیت ختم کړي دی ډیر هغه خلک چې دغه نمونه چا په تاریخ کې نه یادول لیکن چې کله اسلام راوړو الله عزوجل د شي اوپړه کول لکه د اسمان ستوري او ډیر هغه انسانان چې هغه اوچت انسانان وو د نسب او د مال د لحاظ سره او چې کله د ایمان راوړې نو هغه ډیر روسه پاتې شول د دې وجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری ویلي كنا نعبد الحجر والشجره من هغه انسانانو چې د کانو بوټو بندګیم کوله الله عزوجل په منکې قران نازل کې الله عزوجل په منکې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راولې غلو چې کله من هغه غاړه ورکړه ام تق وجنه الله موږ له عزت راکې سیدنا و امام عمر بن الخطاب هم دا خبره کوله چې موږ رب العالمین عزت من کړیو په اسلام د اسلام را بده خو په بل شي موږ کله عزت طلب کې یاد ساتي اما قره موږ د عزت خبره ده نو زراره دا ډیره غلطه خبره مال وکړه چې دی خضرجینه قران زده کوي ولې د قریشین نه زده کوي سهیل ابن عمرو هغه په دې خبره باندې پویدو چې داخل اسلام نه مخکې راغلي څومره اوچت دي او د قشان د خپل ځانو د هغه مابین کې دا فرق د معلوم شو یو وخت د اوقاتو کې د عمر بن الخطاب دروازې لدار راغی حارث ابن هشام راغی ابو سفیان ابن حرب راغی او په دې وخت کې عمار ابن یاسر راغی صہیب رومیم راغی او نور څو غلامان راغله چې پوخانی اسلام راوړل وي د عمر رضی الله د ګارد کسانو کې یو کس وروته او دا خبره وکړه چې امیر المؤمنین غواړي چې زما خوره د عمار راشي زما خوره د صہیب راشي چې د دواړه غلامان و وی قریشو کې بعض انسانانو بعض نور لوکاته او ډیر د غصې په حالت کې او وی ویلې مونږه سخت ورځ په ورځو کې دا ولیدله دی عمر ته وګوره چې مونږ عزتمن خلک به دې ګډ کې کینولو او اقا غلامان هغه ځان سره دنه کړه او موږ هیڅ التفاتونه کې وی سهیل ابن عمرو ورته ویلې نن که تاسو غوسه شوي د عمر په دې حرکت باندې خپل ځان له غوسه شي وجه دا قوم دعوت شو توحید لره ټولو نه موږ هم دعوت شو هغه د ټولو نمخ کې اسلام لغاړه ورکړه موږ ورنکړه
هغه تیزی وکړه موږ سستی وکړه دا چې په ورځ قیامت د انسانان زموږ مخ کې جنت لشي الته به څومره شرم به موږ لا په دې باندې اس خفغان مکوي دا ارچ چې موږ په خپل کړی دي وی ویلې وزمار قسم پر رب العالمین باندې هر هغه شی چې داخل کې ستاسو نه مخ کې کړی دي هغه فضل هغه دین دی مسلې چې دین د اسلام له دوی غاړه ورکړه به دغه نه ورسې ویلې وی داخل خو زموږ نه مخ کې شي وي دي زمونږ د پاره بل هیڅ لار پیدا کیږي چې دوی نه مخکې شو مګر په یو خبره باندې چې یا موږ ټول استشهادیان شو او یا دغه شمږ جهاد په سبیل الله وکړو وی په دې وخت کې د مجلس نه اوچت شو د خپل ملګرو لوی ویل حارث ابن هشام لا ابو سفیان ابن حرب لا عمار ابن یاسر لا صہیب رومی لا خپل جامې وی وسندلې او لاړو د اسلام او د کفر په مابین کې سختي جګړې کېدلې د شام په علاقه کې د مسلمانانو د انګريزانو د رومیانو سهيل ابن عمر په دې وخت کې خپل بچی را جمع کړ سهيل ابن عمر په دې وخت کې خپل زنانه ځان سره راواخستې سهيل ابن عمر په دې وخت کې خپل نوسین ځان سره راواخست او د شام په طرف باندې روانيږي مقصد د جهاد په سبیل الله دی او به ټول لدی شي ویل چې ای خلکو خبره لغوک کړي زما د رب العالمین باندې قسمی هغه چې د مشرکانو سره کم ځای کې ولاړم په کومه سختۍ کې ولاړم نو د مسلمانانو سره ودرېګم کم ځای کې چې د شرک د اثبات او د ترقۍ لپاره ما مال خرج کړی دی نن به د اسلام لپاره مال خرج کوم او والله زما د قسم په رب العالمین باندې ما وز د خپل ټاپ او گردنی او توري موري راواخستې ترڅو پر شي ونیم راګرځم نه او یا بس د مکې د سرزمین نډیر لري علاقه کې مړ کېږم په خدادا سهيل ابن عمر الله عز وجل په خپل قسم کې بری کې د مسلمانانو سره کله چې د يرموک په علاقه باندې ور داخل شو الله عز وجل واجب امتحان راوسو په مسلمانانو په دې طریقه باندې چې الله دوی کامیاب کړو دغه نور سره له بل معرکې لا بل جګړې لا او چې کله د شام علاقې له ور داخليږي امواس په نامه باندې وته عون دي چې امام نووي رحمه الله په شرح د مسلم کې هغه ټول اقسام ذکر کړی دي حالت چې کله ور داخل شو نو سهيل ابن عمر هم پکې شهید شو د بچیم پکې شهیدان شو څومره نو سینې چې بیول واغ ټول پکې شهیدان شو تقریبا یو تعاون کې اته زره مسلمانان شهیدان شو او په تعاون باندې څوک لاړ شي دا شهیدی الله رب العزت د سهيل ابن عمر ناراضي شي الله رب العزت د شهدا او په سب کې راوچت کی او رب العالمین د دوی جنت الفردوس داخل کی او موږ تاسو د الله عز وجل د صحابه کرام صحیح تابع درې نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.